د کامیابی لارې معلومې که د قرآن نو عمل پې وکړه کامیاب بشي او د قرآن کې د ناکامۍ او د نقصان لارې الله ښودي چې بنده د دې نه ځان بچ کړه چې د نقصان نه بچ شي. دې نه مخکې 103 کتابونه نور نازل شوي دي خو د قرآن ځان له یو عجیبه شان دی. په کم مجلس کې چې د قرآن شریف تلاوت کیږي او هر څومره خلک موجود وي نو هغې ټولو ته حکم دا دی چې د قرآن شریف ته غوږ کېږده، دې ته چپ شه، الله به در باندې رحم کوي. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له چې کله قرآن لستی شي نو ورته غوږ کېږدئ، وانصتوا او ورته چپ شئ، لعلکم ترحمون شاید چې پتا سو رحم وشي. لعل او شاید لفظ شهنشاهانه انداز کې د الله د طرف نه یو مضبوطه وعده ده چې بنده د قرآن ته غوږ کېږده نو زه در باندې خامخا رحم کومه. که د قرآن شریف ظاهري الفاظ لستی شي نو هم ورته غوږ کېږده، او که د قرآن شریف ترجمه او تفسیر بیانېږي نو هم ورته غوږ کېږده، الله به در باندې رحم وکړي. او دغه شان د پیغمبر علیه السلام ښکلي احادیث مبارک چې کوم ځای کې بیانېږي نو هغې ته هم غوږ کېږده، الله به رحم کوي. قرآن هم د الله خبرې دي او دا حدیث مبارک هم د الله خبرې دي. او فرق پکې دومره دی چې د قرآن شریف الفاظ او معنا دواړه د الله د طرف نه نازل شوي دي، او د حدیث مبارک معنا او مضمون د الله د طرف نه د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې ورواچولی شو نو الفاظ ولا پیغمبر علیه السلام خپل وویل. خبرې د الله دي خو الفاظ ولا د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې. او پیغمبر علیه السلام د ځان نه خبرې نه کوي، د خواهش نه خبرې نه کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله فرمای زما محبوب د خپل خواهش نه او د ځان نه خبرې نه کوي، هغه خبرې کوي کوم چې ورته وحي کېږي. نو قرآن د الله خبرې دي، د قرآن الفاظ او معنا دواړه د وحی په ذریعه الله راولېږل، او د حدیث مبارک معنا او مضمون الله وحی کړی د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې ورواچول، الفاظ د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې. گفته و گفته الله بود گرچه در روح القوم عبدالله بود. د دوی دا گفت او دا وینا دا د الله دا، اگر چې د بنده د مرین آواز راووته. دارنګ فقها مجتهدین چې کومې خبرې کوي، کومې مسلې بیانوي، نو دغه مسلې هم د قرآن او د حدیث نه راوتلې مسلې دي، دې ته م غوږ کېږده، الله به در باندې رحم کوي. څلور لوی لوی امامان دنیا کې تیر شوي دي. یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. د دنیا 80 کروڑه انسانان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب دي، داغه مقلدین دي. دویم امام شافعی رحمت الله علیه دی چې 50 کروڑه مسلمانان د امام شافعی صاحب مقلدین دي. او دریم امام مالک رحمت الله علیه دی چې 60 کروڑه مسلمانان په ده پس اقتدا کوي. او څلورم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې 15 کروڑه مسلمانان په ده پسې دي. دا یو عرب 10 کروڑه مسلمانان په دې څلورو امامانو پسې روان دي. دوی او د دوی د مقلدینو ته په شریک اهل سنت والجماعت ویل کیږي، او دا شمار مخکینی دی. اوس په 2017 کې چې نوې مردم شماری شوې ده، د مسلمانانو شمیر د 2 نه لږ زیات شو. مخکې یو عرب 10 کروڑه مسلمانان،
او اوس 2.4 کروڑ مسلمانان په دنیا کې دي. دا د څلورو امامانو مقلدین دي. په قرآن شریف کې او دارنګ په احادیث مبارکو کې هر څه شته دی، تبیانا لکل شی. دا هر شی بیان قرآن کې مشته، حدیث کې مشته. خو موږ عام مسلمانان چې زموږ څه مسله پیښه شي نو فوراً موږ په خپله د قرآن او د حدیث نه ځان له مسله نشو معلومولی. نو د څلورو امامانو محنت مشقت برداشت کړی دی، قرآن او حدیث کې سوچ فکر کړی دی، نو هغه پټې او ګرانې مسلې هغه اسانه کړې او ښکاره کړې دی امت ته. نو دا زموږ د قرآن او د حدیث استادان دي. دا څلور واړه امامان د قرآن او د حدیث استادان دي او دوی تشریح کوونکي دي. نو دا شارحین دي، موږ ورته شارعین نه وایو، پیغمبران ورته نه وایو. نو د دې څلورو واړو امامانو نه چې کومې مسلې را نقل دي نو دا د قرآن او د حدیث نه معلومې دي. او هر یو امام وی چې زما د طرف نه تاسو ته یو مسله در ورسېدله، هغه د قرآن نه مخالف و یا د حدیث نه مخالف و نو مې منه. نو معلومه شو چې د دوی دا مسلې د قرآن او د حدیث نه معلومیږي. دې مسلو ته غوږ کېږده لعلکم ترحمون، شاید چې په تاسو رحم وشي. قدم په قدم روزانه مسلې پیښیږي، خو موږ عام خلک مسلو ته ګورو نو په خپل طبیعت باندې ژوند تیرو. که خطا قدم هم کېښودو که صحیح، په دې پوهېږو نه خو ژوند تیریږي. مسلې زده کول لازمي دي او د مسلو اجر او ثواب به څومره وي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی که چا یو آیات د قرآن شریف زده که یا د دین یوه مسله چا زده کړله، د 100 رکاته نفلو نه ډېر ثواب پې کېږي. یو څو مسلې چې باب د علم ورته وایي که دا چا زده کړلې نو د 1000 رکاته نفلو نه ډېر ثواب پې کېږي. 100 رکاته او 1000 رکاته موږ نشو کولی، کمزوري یو. د الله نیکان بزرگان بندیان شته، د دې نه ډېر ډېر کولی شي، خو موږ ځان یادو چې موږ کمزوري یو، موږ نشو کولی. اوس د 100 رکاتو یا د 1000 رکاتو ثواب څومره دی؟ نو د 2 رکاتو ثواب به درته زه ووایم، د 100 د 1000 به ته بیا خپله معلوم کړي. او ثواب کې شومتوب نه دی پکار چې خدای دا ثواب چې دی نو به دا زما مور پلار ته ورسې بل چاته نه، داسې به نه وی. فرض که 1 روپۍ د الله په نوم د خیرات کړه او د دې ثواب دی 2 بندیانو ته وبخه، دغه 2 بندیانو ته ځان له پوره روپۍ ثواب ورسې او تا ته 3 روپۍ ثواب شو. که 10 کسانو ته دی وبخه نو هغې 10 واړو ته 1 روپۍ پوره ورسېدله او تا ته 11 روپۍ راورسېدی. نو که 1000 ته یې نو د هغه 1000 ته یو او تا ته یو د پاسه 1000. نو که تا ټول امت یاد کړه نو دا شمار چې د الله ته معلوم دی هغوی ته پوره دی تقسیمیږي نه. الله تقسیم نه کوي، روغ ثواب ورکوي او د هغوی مجموعه ثواب تعالی الله پاک درکوي. خپل مړی ایرومه په زندګۍ کې چې کوم بنده خپل مور پلار ته په مینه باندې وګوري نو د قبول شوي حج ثواب په الله ورکوي. او که دا مور پلار وفات شي نو دا بچی به څه وایي چې ما نه خو هغه د حج ثواب لاړه. نه، زموږ ډېر ښکلی شریعت دی، ثواب تلې نه دی چې مقبرې ته د مور پلار قبر له ورشي هلته هم د حج ثواب الله درکوي. او خصوصا د جمعې په ورځ باندې بنده سره چې مقوي نو دی د خپل قبرستان ته ورشي او خپلو مسلمانانو ته، خپل رشته دارو ته، عامو مسلمانانو ته دعا دی کوي. نو دی کې اجر او ثواب هم شته او مرده ته ثوابونه رسی. هر مرده چې دا زنده و پس کم د نیکۍ کارونه کوي نو دا ټول ثوابونه الله هلته وررسی. عاص ابن وائل یو کافرو
عاص ابن وائل او هغه چې مړ کېده نو 2 زامنو نو هغې ته وصیت وکړه زما نه وروسته ما پسې به خیرات کوئ نو غلامان به ازادوئ. پخوا دا وینځې غلامانو وی ما پسې 100 غلامان ازاد کېده را خیرات را پسې وکړئ. نو یو زوی یې ولګېده هغه 50 غلامان ازاد کړله او دویم زوی ته وی رور ته وی چې روره 50 ما آزاد که 50 په بابا پسې ته آزاد که. نو دا دویم رور ورته وی زه به د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کومه. نو دویم رور راغی او پیغمبر علیه السلام ته وی چې پلار مې وصیت کړو 100 غلامان آزاد کړي. رور مې 50 آزاد کړل 50 پاتې دي زه پسې 50 نور آزاد کما. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل که دا پلار دی مسلمانو نو دا ثواب به رسېده او چې مسلمان نه دی که ته پس آزادې نو ثواب یې نه رسي. یعنی مسلمان ته د مسلمان د طرف نه ثوابونه رسي او که کافر مړ دی نو کافر پسې رسي نه. نو د مسلمانانو عامه طریقه دا ده چې هر نیک عمل وکړي نو د هغې نه پس خپلو مردګانو ته ثواب وربخي او بېشکه الله پاک دا رسوي چې د چا بچي نیکان وي نو د هغې هغه مردګان مشران په قبرونو کې خوشحاله وي او چې د چا دا بلبل شانتی وي قبلې ته مخ کوي نه مونځ کوي نه کلمه وایي نه نو هغې غریبانان دقسې بې برخې پاتې دي. په تمه دي چې د دنیا نه ما پسې به څوک دعا وکړي د دعا یې څوک شته نه. نو چې چاله الله نیکان بچي ورکړي وي نو د دې نیکانو بچو د نیک اعمالو ثوابونه او دعاګانې هغه مور پلار ته الله پاک وررسوي. نو دلته کې میر عالم صاحب د بچې څو ورځې مخکې وفات شو ورپسې بابا وفات شو. دا تازه مردگان دي دې وخت کې دا څه چې وویلی شو څونه مسایل څونه بابونه د علم په منځ کې راله د ویلو او د اورېدلو ثواب دی الله دې ټولو ته ورسوي او آینده وخت کې د نورو غمونو مصیبتونو نه دی الله پاک بچ کی او د دې ټولو مسلمانانو چې څومره حاجتونه دي الله دې د خپل غیبي خزانو نه ترسره کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.